راش نور می واخل شهادت مونږ خو همیشه دا وایو چې الله تعالی مونږ ته د غیرت ژوند او د شهادت مرګ نصیب کړي. مونږ چرته هم د شهادت نه یره نه کوو. زما د الله په ذات باندې قسم، زمونږ دغه ګمان او دغه یقین دی چې نن د باجوړ په سرزمین باندې زمونږ ملګری د شهادت جامونه نوش کړله. نن زمونږ ملګری دغه دنیا نه لاړله بې دردي او بې رحمي سره. ان شاء الله زمونږ به هم دغه مرګ دا به هم د شهادت وي. مونږ چرته هم د شهادت نه یریږو، مونږ چرته هم په شهادت پروا نه کوو، مونږ چرته هم شهادت ته زړه نه خرابو، بلکې مونږ شهادت ته مرحبا او هرکلی وایو. مونږ شهادت په انتظار یو، لیکن بیا هم ګیله زمونږ جوړیږي. صحیح ده. نن په باجوړ کې زمونږ ډېر خوندور او خو ملګري او زمونږ مشران او دغه شان قابلان لوی لوی علما کرام سره د طلبه کرام او شهیدان شولا، او زړه مو ډېر زیات خپه دي چې په هغې کې زمونږ عمره یا زمونږ نه لږ څه مشران علما کرام چې تیر کال هغې فراغت شوي و، هغې ته د څه کال د درس دغه میدان کې هغې قدم کې خدای د قال الله او د قال رسول الله دغه درس به یې ورکوله. هغه نن د کور نه لاړو د ګور کې هغې به نن شپه وي، او هغه جسم هغه به ټوکړې ټوکړې وو چې هغه مسلمانان او خپلوان او هغه رشتہ داران او هغه خپل هم سفر ملګرو هغه بدن ټوکړې ټوکړې له هغه ځمکې نه راغونډ کړله، او بیا د هغه بدن هغه ټوکړې د چا سر نه و، د چا خپې نه وي، د چا جسم پته نه لګېدله چې آیا دغه غوښې دغه ټوکړه دغه هډوکي دغه ټوکړه د کم بدن سره تعلق لري. یقینا دومره لوی ظلم دا په تاریخ کې نه وي شوی چې دغه شان د مسلمانانو بدن ټوکړې ټوکړې شولا، دغه شان طلبه کرام بې دردي سره بې رحمي سره قتل کړي شولا، شهیدان کړي شولا. یقینا چې شهادت د ډیر زیات لوی مقام او مرتبه ده. الله مونږ خو همیشه دا وایو چې الله تعالی مونږ ته د غیرت ژوند او د شهادت مرګ نصیب کړي. مونږ چرته هم د شهادت نه یره نه کوو. زما د الله په ذات باندې قسم، زمونږ دغه ګمان او دغه یقین دی چې نن د باجوړ په سرزمین باندې زمونږ ملګری د شهادت جامونه نوش کړله. نن زمونږ ملګری دغه دنیا نه لاړله بې دردي او بې رحمي سره. ان شاء الله زمونږ به هم دغه مرګ دا به هم د شهادت وي. مونږ چرته هم د شهادت نه یریږو، مونږ چرته هم په شهادت پروا نه کوو، مونږ چرته هم شهادت ته زړه نه خرابو، بلکې مونږ شهادت ته مرحبا او هرکلی وایو. مونږ شهادت په انتظار یو، لیکن بیا هم ګیله زمونږ جوړیږي چې دا په کوم طریقه باندې چې زمونږ مشران شهیدان شول، زمونږ هم سفر ملګری شهیدان کړل شولا. یقینا دا ډیر زیات ظلم دی. او بیا د پاکستان دغه ادارو ته هم دغه پیغام ورکول غواړو، هم دارنګ چې څومره سیاسي خلک دی هغه ته هم دا ویل غواړو چې زمونږ چې څومره مدارس دی یا چې څومره خانقاهونه مساجد دی، دوی ته دی سکیورټي ورکول شي. چرته چې پروګرام وي هغه دی باید هغه حفاظت دی وکړي شي. دا په دغه ملک د ملک په مشرانو باندې دا لازم او فرض وي، او دغه ملک په دغه واکدارانو باندې دا ضروری وي چې هغه دغه ملک د مسلمانانو حفاظت وکي، د هر ادارې، د هر مدرسې، د هر مسجد او د هر خار او د هر دکاندارانو او د هر بازار هغه نگرانی وکي، هغه ورته سکیورټي ورکي، هم دارنګ هغه حفاظت وکي.